بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د قرآن مجید تلاوت نمخ کی او د سورة التوبه نه بغیر د هر سورت نمخ کی بسم الله دا او پدې کې بشمیر احادیث دي چې بسم الله باندې چې کوم شی شروع نشي نو دا بے خیر او بے برکت وي. نو د هر صورت په ابتدا کې بسم الله دا او که څوک د منځ نه تلاوت شروع کوي نو هم بسم الله وایي. حتی کہ سورہ براءت چې سړی شروع کوي چې د منځ نه تلاوت رواني خو منځ کې به بسم الله نه وایي، او که د اول نه د سورہ براءت نه شروع کوي نو بسم الله پکې څه ممنوع نه ده، بسم الله به وایي. لکه موږ د سورت د نیمې نه شروع کوو نو بسم الله وایي. مثلا یو سړی خپل تلاوت او یا خپل هغه حزب هغه پرې اولنې رکوع باندې ختم، نو بیا چې رکوع رالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی وی نو بغیر بسم الله نه وی، که بسم الله به وته وی. نو دا چې سورہ توبه کې ابتدا کې به بسم الله وی. البته دا چې تلاوت رواني او په منځ کې نور سورتونه راځي نو هغه په شروع کې بسم الله ویل پکار دی او د سورہ توبه په ابتدا کې نه دی پکار، او دا غي وجب ال تراشی دومره غټه وجه نه ده، ښکارا وجه. د بسم الله د ویلو حکمت څه ده نو دا په دغه حدیث کې ذکر شو چې هر هغه شی چې هغه قابل احترامی او دا غي شروع د الله تعالی په حمد باندې ولشي. اصل کې به بسم الله لفظ راغله دی، خو په صحیح حدیث کې به حمد الله راغله. کل امر ذی بال لم یبدا بحمد الله فهو اقطع. نو حمد الله نه مراد د الله تعریف دی، او بسم الله کې د الله تعالی تعریف دی. د دین علاوه په باقی نورو زینو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله اهمیت هغه بیان کړی دی د عام کارونو په شروع کې. لکه د خوراک په شروع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بسم الله یا بنی سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. معشوم ته چتا عمر ابن ابي سلمہ ته تعلیم ورکو، یا بنی سم الله، بچیا د الله نوم والا، وکل بیمینک او په خیلاس باندې خورا، وکل مما یلیک او چې تاسو نږدې ده نو هغه خورا. دارنګ کور ته نه وځي نو بسم الله وایا. د دین علاوه د باقی ډیر کارونه داسې دي چې د هغې په شروع کې بسم الله. نو دې کې د الله تعالی د طرف نه د خیر او د برکت دعام ده، او په یو کار باندې چې سړی بسم الله وکړي نو د هغې کم از کم جواز به دته معلومي. نو چې په جایز کار باندې او په صحیح کار باندې دی د الله تعالی نوم اخلي او په دې باندې ځان عادت کړي، نو کله به دی د ګناه یو کار ته نیت وکړي او اراده به ورته وکړي، خو هلته به یې خولې له ناسه په بسم الله راشي، نو دی خو مؤمن دی، نو کم از کم هغه بسم الله به نه پرېږدي، هغه د ګناه کار به پرېږدي. خو دا خو هله چې سړی شعوري طور باندې بسم الله وایي، چې غیر شعوری طور باندې لګیایي نو هغه ته خو بیا ډو پته نه لګي.
اخو کله کله سړی د الله تعالی په نوم باندې قسم په دروغ خوري او خو په ډټای باندې هغه غلط کارم کوي او قسم خوري او بسم الله په وي، نو خو غیر شعوري ایمان دی. اصل کې خو شعوري ایمان پکار د بسم الله الرحمن الرحیم په باره کې دا خبره ده چې دا خو د سوره نمل نه جز ده، پورا آیت خو الته نه ده بلکې الته پورا آیت ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، الته د آیت جز ده. خو د هر صورت نه دا جز ده او کنه ده، او د سوره فاتحه نه جز ده او کنه ده. نو د امام مالک رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله رائے خدا دا چې دا بسم الله دا نه د سوره فاتحه نه جز ده او نه د باقی سورتونو نه جز ده، سوا د سوره نمل نه چې پاره کې خو اختلاف نشته. او دا د ابتدا د دې سورتونو کې صرف د فصل د پاره لیکل شوی دی چې د یو سورت جدائی د بل سورت نه راشي، یو سورت د بل سورت نه جدا معلوم شي. لکه دی تفسیر قرطبی دا روایت نقل کړی دی عن الصحابه كنا لا نعرف منتبه پتہ نه لګی دا انقضاء السوره چې یو سورت ختم شو بل سورت شروع شو حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ابو داود روایت دی چې بسم الله الرحمن الرحیم منازل شو نو موږ ته پته ولګېده چې اوس یو سورت ختم شو بل سورت شروع شو. نو دا صرف د فصل د پاره دی، جدای د پاره. نو دا د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمه الله دا رائے. او دلیل پکې هغه مشهور حدیث دی چې پاغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه د مسلم روایت دی چې قسمت الصلاة بیني و بین عبدی نصفین، منزما او د بنده په منځ کې نیم په نیمه تقسیم دی. د منځ نه مراد دلته کې دا فاتحه ده. د سورة فاتحه یو نوم سورة الصلاة هم دی، سورة الصلاة. نو فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین، چې بنده کله الحمد لله رب العالمین وی نو قال الله تعالی، الله تعالی وی چې حمدنی عبدی، زما بنده زما صفت بیان کړ. نو پس سورة الصلاة باندې شروع د بسم الله په ځای باندې د الحمدلله نه وکړه، او دا صحیح روایت. او واذا قال الرحمن الرحیم قال الله تعالی اثنى علی عبدی، زما بنده زما تعریف کو ثنائی ویلا. او چې کله مالک یوم الدین وی نو الله تعالی وی مجدنی عبدی، زما بنده زلوی وګڼلم، زما لوی بیان کړ. نو دا به هر حال د دې صحیح حدیث نه ده. امام شافعی رحمه الله متعلق خدا دا چې داغه یقینی رائے خدا دا چې بسم الله د سورۃ فاتحه نه جز ده، د سورۃ فاتحه نه جز ده. البته د غیر فاتحه نه چې دا باقی نور سورتونه دي د دې نه جز ده او کنه ده، په دې کې داغه اقوال متردد دي. بعضی اقوالو نه دا معلومیږي چې هغه د هر صورت نه جز وي، او د بعض نه دا معلومیږي چې هغه د هر صورت نه جز نه وي، صرف د فاتحه نه جز. خدا خو یقیني ده چې د فاتحه نه جز وي. او هغه یو روایت دلته نقل کړی دی تفسیر قرطبی چې د دار قطنی روایت ده د ابو بکر حنفی په حواله باندې د ابو سعید مقبورینا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اذا قرأتم الحمد لله رب العالمین فقرؤوا بسم الله الرحمن الرحیم، کہ فاتحہ وائے نو بسم اللہ وائے. اذا قرأتم الحمد لله رب العالمین فقرؤوا بسم الله الرحمن الرحیم. نو د دې یو مفهوم خو عام دی چې دینه خدا معلومه شو چې د فاتحه نه مخکې بسم الله پکار ده.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بسم الله حکم کو خدا خو ته معلومه نشو چې دا د فاتحه جز دی کدا یقینی جز وې نو بیا به داسې ویلې وې چې داسې وایي چې فاذا قراتم مالک یوم الدین نو فقولوا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ا دې خدا سي مثال شو لکه رستنه حصہ د آیت سره وې د سورته او وې داغه نمخ دا مخکینه حصہ وایا دومره خبره خو ته معلومه شو چې د دین مخکې بسم الله ویل پکار دي نو بسم الله خو امام ابو حنیفه هم ویل پکار دي امام مالک وی نه دي پکار دا فرق پکې بیا وروسته په دواړو کې راغی امام مالک وی چې جز نه دی نو ویل نه دي پکار امام ابو حنیفه وی چې جز نه دی خو وی وای نو دا خو ضروري نه ده چې جز نشو نه به او یادا چې وی نو د دې معنا دار چې دا خامخا جز دی د دې دواړو په منځ کې یو قول ثالث او یو امر ثالث شته هغه امر ثالث دار چې جزئیت هم نشته او وینا هم پکار ده بطور جزئیت وینا نه ده پکار بطور تبرک وینا پکار لیکن بهترین جواب امام قرطبی کړی هغه وایي چې ته څومره اخبار احاد مال را پیدا کی د دې بسم الله په باره کې نو دا اخبار احاد دي او په خبر واحد باندې قرآنیت نه ثابتي په خبر واحد باندې قرآنیت نه ثابتي نو د دې بسم الله قرآنیت خو مخکې نه ثابت دی چې په سورۃ النمل کې شته خو د هر سورۃ نه مخکې د دې چې د هر سورۃ نه مخکې دا جز دی نو دا خبره بیا په اخبار احاد نه ثابتي نو یو دلیل دا وی او دویم دلیل دا ویل دی چې په دې بسم الله په دې جزئیت کې دا اختلاف نه دی دا د خبره ثبوت دی چې دا جز نه دی ځکه چې قرآنیت خو په تواتر ثابتېږي دا په تواتر سره څوک اختلاف نه کوي البته یو اعتراض به بیا راځي چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپل مصحف کې نه سورۃ فاتحه لیکلې وه او نه پکې د اخرنی دو سورتونه معوذتین لیکلي نو ته خو وایې چې اختلاف دلیل د دې خبره دی چې دا قرآن نه دی نو هغې کې خو مغرب عبدالله ابن مسعود اختلاف کړی دی نو د هغې په باره کې خو خلکو بې شمېره جوابونه کړي دي خو د فاتحې په باره کې خو په خپله د حضرت عبدالله ابن مسعود نه خلکو تپوس کړی و چې ته ولې پر خپل قرآن مجید کې او پر خپل مصحف کې فاتحه نه لیکې نو هغه وایي چې که فاتحه لیکم نو بیا به د هر صورت نه مخکې لیکم د هر صورت نه به مخکې لیکم ځکه فاتحه د کتاب چې دا زما په نسبت باندې د هر صورت په ابتدا کې ده لکه څنګه چې مانځه کې هغه وایي چې په هر رکعت کې ویل پکار دي او هغه دا وایي زما په خلکو دا اعتماد دی په دې کې هېڅوک شک نه کوي چې فاتحه د قرآن نه ده او که نه ده نو دا هغه مطلب دا دی چې دا سورۃ فاتحه د سورۃ بقره ابتدا ده او د سورۃ آل عمران ابتدا هم ده او د سورۃ نساء او د ورپسې د مائده او انعام او اعراف ته پسې ځه نو هغه پکې نه دی لیکلي او معوذتین چې نه دی لیکلي دا د هغه غلط فهمي وه دا د هغه غلط فهمي وه او نور صحابه کرام ورسره په دې کې مرسته نه ده کړې او نه ورسره پکې خپله رایې شامله کړې ده خو بهرحال قرآنیت چې دی دا په اخبار احاد هم نه ثابتېږي او دا د اختلاف شی هم نه دی اختلاف پکې راغی نو پته ولګېده چې دې کې دا قرآن نه دی دا د قرآن حصه نه ده نو بسم الله خو په دې معنا د قرآن حصه ده د سورۃ النمل نه خو په دې نورو سورتونو کې دا د دوو سورتونو د فاصلې په طور باندې راغلی ده دلته دا به حیثیت جز من السورت نه ده په هغه حیثیت باندې خو د قرآن آیات دی خو په دې حیثیت نه ده چې د دې یو سورت نه دا جز ده نو دا دلایل ویلي دې نه علاوه نور دلایل ویلي دي دی وی والفیصل قول فیصل دا دی چې ان القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال په عقل او په دلیل باندې په استدلال باندې په دې باندې نه ثابتېږي قرآنیت وانما يثبت بالنقل المتواتر القطعي په قطعي او متواتر نص باندې ثابتېږي
د دې لپاره یو بل دلیل هم وایي د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په مسلم کې ده قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يستفتح الصلاة بالتکبیر اول قراءة بالحمد لله رب العالمین. دا د مسلم روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ابتدا د مانځه کوله په الله اکبر او ابتدا د قراءت به کوله په الحمد لله رب العالمین. نو دې معنا دا دی بسم الله پکې نه و. نو کته چې بیا بسم الله د سره ویل نه دی پکار نو ما یاخذ عمومي روایتونه دا معلومي خبره خدلته د جزئیت من الفاتحه ده کم از کم دا دلیل ته صاحب دا خبره ثابت شوه چې د فاتحه نه جز نه ده. دارنګه د مسلم روایت ده د حضرت انس ابن مالک نه چې دی وی صلیت خلف النبي صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرست منځونه وکړو و ابي بکر و عمر و عثمان او په حضرت ابو بکر او حضرت عمر او حضرت عثمان پس مې منځونه کړی دا ټول خلفاو دي به مخکې منځونه کول. نو فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمین دی به ابتدا کوله په الحمد لله رب العالمین باندې. نو ظاهره خبره ده چې په سری مانځه کې خو به ته پته نه لګي دا خو په جهري مانځه کې به چې هغه قرائت شروع کاوه نو د الحمدلله رب العالمین نه به شروع کوله او بسم الله به پکې نه ویل. نو که بسم الله جز وې نو دا څنګه ممکنه وا چې د سورت بعض آیاتونه د سړی پټ وي او بعض آیاتونه د پډاګ وي. په جهري مانځه کې خو معنا دا چې سورت به پډاګ وي جهرن به. نو کدار د فاتحه نه جز وې نو بیا به دا جهرن ویلې. نو دغه بیا خلفای ثلاثه او دا معنی نه چې حضرت علی مبارک دا ویل حضرت علی رضی پس ویمون نه کړی دی په مدینه منوره کې اوسېده او غال ته کوفه په دغه کې اوسېده په شام په کوفه کې اوسېده. دا د بیا یو بل دلیل وی دا امام قرطبی وی مسجد النبی صلی الله علیه وسلم بالمدینه انقضت علیه العصور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي چې د زمانه تیر شوي من لدن رسول الله صلی الله علیه وسلم الى زمان مالک د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نواله د امام مالک پورې د څومره زمانه تیر شو. نو امام مالک د زمانه پورې د نبی علیه الصلاه والسلام په جمعات کې چا مونږ کړی دی نو هغه د نبی علیه السلام داغه نه بدل نشو کوله. رستو کوم یا تبدیلی راتلی چې حالات بدلیدل نه خو کېدې شي. خدا امام مالک د زمانه پورې حالات مغه شانیو نو د هغه زمانه پورې ولم يقرأ احد فيه قط بسم الله الرحمن الرحیم او اچا پکې په جهري مانځ کې بسم الله نه دی ویلې. او دا امام مالک رحمه الله په نسبانه یو بل دلیل هم دی داغه په نسبانه په ادله کې یو دلیل تعامل د اهل مدینه دی. دا امام مالک رحمه الله خپل مسلک چې هغه وی په شرعي دلایلو کې یو شرعي دلیل تعامل د اهل مدینه دی چې د مدینه منوره خلق په سبانه عمل کوي او څنګه عمل کوي نو دا زموږ لپاره دلیل دی. ځکه چې دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاتې شوی دی صحابه کرام دي بیا د صحابه کرامو بچی دي نو چې دا غي څنګه تعامل له دغه تعامل زموږ دی دا زموږ لپاره سنت دا دلیل دی ثبوت. نو دا دلیل د امام مالک د تفسیر قرطبی په دې انداز کې ذکر کړ. دارنګه نورم پکې دلائل دي لکه مثلا یو دلیل داد امام اوزاعی نم نقل لے ابن عبد البر په استذکار کې وی لیکلې ده چې انس ابن مالک وی صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحیم. انس ابن مالک وی نبی علیہ السلام پس میں منځ کو نو بسم الله الرحمن الرحیم راته وا نو راو دین دام معلومیږي چې کې دې په دې مطمئن دي چې پټي ویلې ده خو مونږ ته نه دی اورولې. خو بهر حال جهر قران ده. دارنګ یو بل روایت ده حضرت انس صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. او دا په بخاری کتاب الاذان کې ده امخینه خود مسلم روایت او دا د بخاری کتاب الاذان.
تفسیر قرطبی والا دلته یو بل خبرم کوي او هغه ستا ډېره زیاته پکارېږي، هغه باندې ځان پوهېږي چې دا قسمه اختلاف د ادلو په بنیاد باندې دا اسې نه چې موجب د تکفیر او د تضلیل او د تفسیق او د اخراج عن الاسلام سبب وګرځي، چې په داسې قسمه مسایلو کې ستا د چا سره اختلاف راشي نو ته به وایې چې هلکه دا خو ګوره ورته په حدیث کې خدا را لکه دا یو حدیث چا زده کړو چې څوک چې من وَإِذَا قَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقْرَؤُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او دې په پوسټر کې ولیکو او چې چا بسم الله الرحمن الرحیم بیا نه ویل او وګوره د حدیث نه مني، چې حدیث نه مني نو دا کافر دی. دا د اوسنۍ زمانې د جاهلانو طریقه ده. دا هغه چا طریقه ده چې په اسلام باندې او په دین باندې او په شریعت باندې لوبې کول غواړي، دینه لوبې جوړوي. دا د یهودي او سازش دی چې په مسلمانانو کې شروع کړي چې د اسلام دا مسائل داسې د خلکو ته سپک کړي چې په هره کلي او په هره کوڅه کې خلک د یو بل دا مخونه راوشو کوي، دا جماعتونه جدا کړي، دا فتوا بازۍ شروع شي، چېرته دی په یو خبره را متفق نشي، چېرته غیر مسلمو ته او یهودیانو ته او هندوانو ته او امریکایانو ته چېرته فکر نشي، با چې ټول عمر په خپل منځ کې اړه چې موږ ته اوسګار او دا دنیا ورپورې خندا کوي. نو په دې وړو وړو خبرو باندې خلک د یو بل خلاف د کفر فتوی لګي. دا پرې نه په تراویح باندې تراویح نه چا فرض ویلی او نه چا واجب ویلی، خو سنت دي، سنت مؤکد. نو سنت هم څه معمولی شی نه دی، خو هم که چا پرېښودی نو ګناهګار پې هم نه دی. او په هغې باندې خلکو د یو بل سره جوماتونه جدا کړل او په جوماتونو کې پکې ډزې وشي. هلته مردان کې یو ځل ما ته یاد دي په کلي کې جګړه پې وشو، زمونږ د نخوا کې خوا بل کې یو سړی پکې غالبا مړ شو، دو درې پکې زخمه، په جومات کې په یو بل باندې په مشینانو ډزې و. نو دشمن هم دغه غواړي که نه، نور څه غواړي؟ دلته ته په جوماتونو کې ته د یو بل سره په جګړه اخته کړی، او که عقل دې کار کوي نو اوباما چې بله ورځ په مصر کې تقریر کړی دی نو هغه پکې دا نقطه ډېره زیاته هایلایټ کړې ده، ډېره په یو خاص انداز کې دا نقطه ویلې ده. وی چې په امریکا کې تر اوسه پورې په یو جومات نه بې ادبي وشوه او نه د جومات دروازه بنده شوه او نه جومات کې مونځ بند شو او نه پکې جګړه وشوه. او ستاسو په جوماتونو کې په مخه جګړې کېږي او کله پکې بمونه الوځي او کله پکې خلک مري او کله پکې یو بل خلک وجني. نو اول کار دا کړی، دا هغې دا کار کوي خو ته پې پوهېږې نه، دا دې دپاره هغه دا کار کوي، دا دواړه کارونه هغه کوي. دا په دې مذهبي مسلو باندې دا جګړه دې حد ته رسول هم د هغوی کار دی، دا ځان له دلایل را پیدا کوي او بیا په تقریر کې هغه دلیل ووایي او څوک نه چې د هغې جواب وکړي. څه جواب به ته وکړي؟ ته ولې ته څه وایې چې نشته؟ نو دا یو بنیادي خبره ده. او دلته په جګړه او د اسلام په نوم جګړه ده او هر یو سړي د خولې نه پشم خیږي، ته به وایې چې بد د اسلام خدا نوی پیغمبر راغلی دی. نو دلته تفسیر قرطبي والا وایي وهذا يدل على ان المسألة مسألة اجتهادية. دینه دا ثابته شوه چې دا مسله اجتهادي مسله ده، لا قطعیه، داسې قطعي او یقیني نه ده چې د هغې بل طرف جوړ بالکل حرام دی او ګناه ده. کما ظنه بعض الجهال، لکه بعض جاهلانو چې دا خیال دی چې دا جوړ بالکل قطعي خبره ده او د دې بل طرف والا بالکل ګناهګار دی. کما ظنه بعض الجهال من المتفقهة، چې د ځان فقیهان جوړ کړي، فقیه یې نه خو ځان ته فقیه وایي. الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين، او دا هغه د دې وینا نه بیا دا ثابتېږي چې که څوک نه مني نو هغه بیا هغه ته کافر وایي، نو مسلمان ته کافر وایي. نو دا د مسلمانانو د کافر کولو دا سلسله چې روانه کړې ده نو دا چې جاهلانو روانه کړې ده، اهل علم دا کار نه کوي. او یقینا چې نن سبا خدا شی د جاهلانو په لاس کې راغلی دی. نو دومره قدر ته خبره ذهن کې یاد ساته، دی بسم الله الرحمن الرحیم ته په طریقې د نحت باندې نحت ورته وایي او اختصارم ورته وایي، بسمله ورته وایي. بسمله لقد بسملت لیلا غدات لقیتها فیا حبذا ذاک الحبیب المبسمل. بسمل الرجل
اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. حوقل الرجل اذا قال لا حول ولا قوة الا بالله. حيهلا اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. استرجع اذا قال انا لله وانا الیہ راجعون. دارنگی وایا جعفل اذا قال جعلت فداءك. طبقل الرجل اذا قال اطاع الله بقاءك. نو دیتا اختصارم ہوئی اور دیتا نحتم ہوئی. بسملہ پدی اردو جبہ کی بسمل یو لفظ راجی. بسمل خیر دے پدی بنخ پکی گی دا زمان موجود ہے. دا سے لگ لگ بتا سلم دا سے توجہ در کوم چی دا پکی گوری دا ہم خبری. نو یو دا عربی بسملہ دا او یو دا اردو بسمل لے. نو بسمل پا اردو جبا کی زخمی تا ہوئی. زخمی نو ولی ورطا بسمل ہوئی. نو دار دے کہ دیشی جد دے عربی دا دے بسملی نے دار آغستے رے چی یو سڑے شے علالی نو پاغیبان بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی. نو دا مطلق عام زخمی تم نو ہوئی. دا چی پر بل میدان کے زان تا زخمی وزرم زخمی دے نو اغا میدان اغا زخمی تا سوی چی پخکارا بے زخم نہیں دے سے پٹ پٹ زخمون پی. پٹ زخمون خو پی جانے کن زخد چی نہیں پی جانے. نو چی دا پٹ زخمون پی نو دیتا سوی دیتا بسمل وی مرغ بسمل وی دا سے پرڑیگم او ترڑیگم لکا مرغ بسمل. لکا زخمی بانگی چی سڑے دا 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 پا 40 رد کی چی پورا شوی دا غریب دلق نہیں پا خبر پوئے گئی کہ نا پوئے گئی. آغا دا کلی بانگی چی کمی کرا پا کلی کی چی کم شرگا یا بانگی اکلیوال اپا خوانے پا فطری طریقہ چی آغا چی علال کے نو ما تا دیر وڑکوالی نا یاد دے او چی خپل مور تا میوی اللہ دیو بخی مائی چی ما تا یاد دی او زل مونگ بانگی علال کڑے او دا سی چلو نو خبر تا نویم تی سی چلو خوزو دیر ما شمم بالکل مور میں حیران شو ما تی دا تا یاد دی ما تا دا سی یاد دی لکا وس دا سات چی آغا علالی کو نو آغا دا روانو او دا سی یو خواه بل خواه دا ٹک ٹک کول او دا دی مرین دا داری بیدی دا سی بالکل او دا سی او خلق حیرانو چی دا سی کل علالی کو گرزیدو او بیا جو نا خلقائی خطا دا سی او دا وسنه چې دا په 40 ورځې کې پوره کیږي. دا پورا 40 ورځې چې په تیر شي او دایله او چې بیا اعلان کې نه صحیح په ځای پروت بالکل لم يتلق لق وایي په پښتو باندې انا راخ بیا نه بالکل په ځای پروت خز زبردست خسرې بالکل کښنه کې سو خپکینا هغه نه یادوم وایي په خبر دا یادوم چې دا کورنۍ نو دا مرغ بسمل نو دا داسی چې دا علال کی گنا زخمی کی نو دا پلقیگی نو دا زه چې دا سے پلقیگا ما دا مرغ بسمل پشانتے پا دے گا دیر زید اردو شیرون هم دی و پریدوا شیرون. نو دا بسمل مانا کی دیشی چې دائی چې اغا مرغ اغا چرک چې پا غیبانی دا علالولا پا وقت کی تسوئے بسم اللہ اللہ اکبر پیوئے نو دا بیا سکی گی دا سی نو ویزم دا سی بسمل ما پرڑے گا ما. نو بہرحال بسمل پدې کې دا با چې کومه ده دا تا معلومه ده دا با خو حرف جار دی او دا با د استعانت د پارم ده او د الصاق د پارم ده. نو که با د استعانت د پاره شي نو وایه استعین بسم الله الرحمن الرحیم لکه مونږ چې عام طور باندې معنا کو په مدد د الله تعالی. او دا با چې د الصاق د پاره شي نو معنا دا چې زما ابتدا ملصق ده او پیوسته ده او یو زیاده د الله تعالی د نوم سره. خو حاصل معنا بیان تبرک ده. ښه طریقه دا ده چې دلته ورسره مونږ د تبرک دا لفظ راو. خو بهرحال مونږ د نحوي انداز کې او د بلاغت په انداز کې یو خبره ذهن ته اچوو هغه دا چې دا با حرف جر دے او دا اسم مجرور مضاف دے ترکیب خود درزی کنا او لفظ دا اللہ مضاف الیہ موصوف دے او الرحمن صفت اول دے او الرحیم صفت ثانی دے. نو دا ترکیب چی بیا راغنڈے نو بیا دا آغا طرف نہ راغنڈے چی تشریکے نو دا دی طرف نہ بے تشریکے او چی راغنڈے نو دا آغا طرف نہ بے راغنڈے.
نو بیا وای موصوف سره د صفتینو نه دا مضاف الیه د مضاف نو موصوف دا لفظ د الله او الرحمن او الرحیم صفتین شو نو موصوف سره د صفتینو نه دا مضاف الیه د مضاف او مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار او جار سره د مجرور نه دا ظرف مستقر دی دا ظرف دو قسمه یو ته ظرف مستقر وي او بل ته ظرف لغو وي نو ظرف مستقر دی ته وي چې دا غیغه متعلق مقدری او ظرف لغو دی ته وي چې دا غیغه متعلق مذکوری دا متعلق او متعلق کې بم فرق کې ګوره دا حرف دا جار او مجرور متعلقي دا په خپل څه شی نه نو څوک په خپل څه شی نه نو هغه بل چا پورې ځان خلی نو دا جار او مجرور په فعل یا په شبه فعل پورې ځان خلی نو دې ته متعلق وای اوس د دې هغه متعلق څه شی دی چې دا ور پورې ون خلی هغه متعلق نو هغه کې بیا تاسو یاد دي چې د بصرین او د کوفین اختلاف بصریین نحویان وای چې دا متعلق فعل دی وځکه دا متعلق په دې متعلق کې عامل دی او اصل په عامل کې فعل دی او شبه فعل خدا فعل د وجه عمل کې اسم فاعل اسم مفعول چې عمل کې خود دې وجه جدا په معنا د حال استقبالي او دا استناد کړي یو د اشیاء او ستو ته اسم فاعل اسم مفعول چې عمل کې نو سه استناد غواړي کړ تکیا به لګولي چاته او معنا د حال استقبال باندې شي نو فعل مضارع حال استقبال لې پکې او استناد به کړی یو د اشیاء او ستو ته چې حمزه دا او موصوف دی او موصول دی او ذل حال دی او حرف نفی دی او حرف استفهام دی وغیرہ دا شرمیت مسلې دي تاسو ته معلوم دي نو دې په وجه باندې د فعل سره مشابهت مضبوط شي د فعل سره مشابهت شي د شبه فعل نو د دې وجنا بصریین وایي چې نه دلته بات او باسي عامل فعل او کوفیان وایي چې نه دا متعلق او دا متعلق کله کله خبری او کله مبتدای کله کله دا مبتدای او اصل په ابتدا کې خدا رجدا مفردی ځکه مبتدا محکوم علیه ده نو اغي وی دلته بوته اسم فاعل شبه فعل رو باسي اوس هغه فعل یا شبه فعل چې ته موږ رو باسو هغه فعل عام پکار دی که فعل خاص پکار دی نو چې فعل عام نو فعل عام خو اسم شته هغه چې نفس فعل له پای کې یو عموم یو معنا شته افعال عموم نزد ارباب عقول کونست ثبوت است وجود است حصول نو فعل عام خو فرض ذکر او فعل خاص معنا دا چې کوم شی ته شروع کې هغه شی څه دی خوراک کې رواني سفر شروع کې قرائت شروع کې مطالعه کې لیکل کې نو دې ته افعال خاصه وي بیا که فعل عام دی که فعل خاص دی که فعل دی که شبه فعل دی دا مقدم پکار دی که مؤخر پکار دی اصل خدا رجدا دی مقدم ځکه دا با حرف جر دی جاری مجرور معمول دی او دا فعل یا شبه فعل پر جاری مجرور کې عامل دی نو اصل په عامل کې خدا رجدا دی دا معمول نمخ کی کم عامل چې هغه د معمول نه بعدی نو چې بیا کمزور هغه بیا عمل هم نه کوي خبره باندې پوهه صفت مشبہ وغیرہ بعضی داسې افعال داسې صفات شته چې هغه د معمول نه رسټو کې هغه په معمول متقدم کې عمل بیا نشي کولای په معمول مرتب کې عمل کې په غیر مرتب کې عمل نشي کولای نو پکار دارا چې د عامل حق تقدیم لیکن کله کله لازم د بلاغت او د علم بیان مسله ده چې کوم شی چې داغه حق تقدیمی او هغه ترستو کې کوم شی چې داغه حق صحیح تقدیم او هغه تاسو کې نو تقدیم دا ما حقه التاخير دا مفید د حصر او د اختصاصي دې کې حصر او اختصاص را پیدا کی نو دا دومره گردان چې تا ته ما وکړو نو د دې نه دا معنا راوتله چې مونږ به د بصرینو د مسلک مطابق دلته فعل مقدر کو او هغه فعل به مونږ فعل خاص مقدر کو
او هغه فعل به مونږ مؤخر مقدر کو. ځکه چې دلته زمونږ دعوا مثبت او منفي دواړه ده او په دې خبره ځان پوهول غواړي. مثبت دعوا دا ده چې مونږ د الله په نوم شروع کوو او منفي دعوا دا ده چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم شروع نه کوو. که فقط دا خبره چې د الله په نوم شروع کوو نو بیا به راسره د هیڅ چا اختلاف نه وي. ځکه چې په بعضې مثبته خبره کې څوک اختلاف نه کوي. اختلاف په هغه صورت کې راځي چې ته خبره د اثبات او د نفي په منځ کې دایره کې یعنی حصر را پیدا کې. او کلمه توحید هم داسې ده. کلمه توحید پکې فقط دا وی چې الله واحد نو بیا به چا اختلاف نه کولی. خو هلته خو دا وایي چې لا اله الا الله نو په الله او په الا کې چې کومه خبره منحصره شي نو هغې کې معنا نفي او اثبات دواړه پای کې د ما عدا نه نفي وشي. نو دلته اصل کې مقصود چې دی هغه دا دی چې موږ د الله په نوم شروع کوو او د الله نه علاوه د بل چا په نوم شروع نه کوو. او دا مفهوم به هله ثابتېږي به چې موږ دا بسم الله الرحمن الرحیم کې دا عامل جاره چې دی دا عامل د دې مجرور دا د دې جار مجرور دا عامل جاره خو په خپل ذکر دی خو په دې جار او مجرور دواړو کې عامل. اوس به ته وایې چې دا با خو جار دی مړه نحوه راته ټوله نشم بیانولی نو با خو جار او اسم مجرور دی دا په خپله جار دی دا په خپله معمول څنګه شو. نو ما دا خو تا زده کړي دي که نه چې جار مجرور ته مفعول به غیر صریحي وایي. مفعول به دوه قسمه ده که نه. یو مفعول به صریحي ده هغه ده چې د منصوباتو نه ده رأیت زیدن. او یو مفعول به غیر صریحي ده هغه ده چې هغه مجروره ده. نو دا جار او دا مجرور چې ده دا مفعول به ده خو دا مفعول به غیر صریحي ده. او ته نه ګورې کله کله د دې مفعول به غیر صریحي نه مفعول به صریحي جوړېږي چې کله باب د حذف او د ایصال راشي. چې باب د حذف او د ایصال راشي حذف او ایصال باب پیژنې که نه چې هغه جار مجرور نه هغه حرف جر حذف شي او دا مفعول برای راست د فعل سره ملصق شي نو دې ته باب د حذف او د ایصال لکه په جاءني زیدون کې چې شوی دی. نو چې په باب د حذف او د ایصال کې شي نو بیا هغه مفعول به غیر صریحي په خپله صریحي شي. نو د دې لپاره عامل پکار دی ځکه دا مفعول به ده. نو موږ به دې له عامل مؤخر راوباسو. نو وایه بسم الله الرحمن الرحیم اقرؤوا یا بسم الله الرحمن الرحیم اکتبوا بسم الله الرحمن الرحیم ادرسوا بسم الله الرحمن الرحیم اتلو اکتبوا اقرؤوا. نو دا افعال ورته راوباسه افعال خاصه او دا ولا مؤخر راوباسه. نو دې معنا به دای چې صرف او صرف د الله په نوم باندې شروع کوم صرف او صرف د الله په نوم باندې تلاوت کوم او د بل چا په نوم نه کوم. ځکه دا د بل چا په نوم نه کوم اصل خبره خو په دې کې ده او دا نه کوم پکې خو مخکې پکار دی ځکه چې په الله او الا کې خو لا مخکې دی. په الله او په الا کې خو څه مخکې دی لا مخکې دی. او دا ځینې خلک فقط مونږ ته دا ډېر درخواستونه کوي یاره جي بس دا یو مثبته خبره خیر دی وایه او دا منفي خبرې مه کوئ. نو زه ورته وایم چې ته د دې کلمې نه د الله لرې کړه نو زه به بیا داسې خبرې نه کوم. ما خو دا د کلمې نه زده کړې ده په کلمه کې خو لا مخکې دی. ته کلمه بدله کړه نو بیا ستا که څوم پیغمبر و خپله د کلمه ونه که په هغې باندې چا ایمان راوړه نو هغه ته بیا داسې وایه ما خو بلې یوه ایمان راوړلی او په بلې کلمې ته مې حاجت نشته انا مې بل پیغمبر ته حاجت شته دغه محمد صلی الله علیه وسلم راله کافي دی او قرآن راله کافي دی. او په هغې کې هم دا خبره ده فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. نو کفر بالطاغوت مخکې دی که ایمان بالله مخکې دی؟ کفر بالطاغوت مقدم دی په ایمان بالله باندې. حاجی او دام نه وایم چې لا به وي او الا به نه وي لکه په مغرب کې لا دی او الا نشته. او تا سره کله کله تا ته وی الا وایه او لا مه وایه. تا ته ما پرون اشارات کړي وو چې د هغې ځان له مطلبونه وي
په یو ځای کې یو قسمه فلسفه کار فرما ده او په بل ځای کې بل قسمه فلسفه باندې کار کوي. دلته د مسلمانانو په دماغ کې دا خلکو ته ورځي چې دا الا وایي او لا مه وایي، بس مثبته خبره کوي منفي مه کوي. او په مغرب کې چې څومره خبرې دي نو هغه ټولې منفي دي. ولې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاکې چې جوړوي دا مثبته خبره ده که منفي ده؟ دا چې په اسلام پسې دا لګیا دی او د اسلام په خپل انداز کې دا تعبیر بیانوي، کله د پیغمبرانو تصویرونه څنګه بیانوي او کله د قرآن تصویر څنګه بیانوي. د مخکې ورځو کې لا چا پکې ووایي چې قرآن مجید نه دی او یا سورتونه یې پکې دغه کړي دي او څه سورتونو نه یې څه ټکي لرې کړي دي. دا نو دا خو په حقیقت کې تش لا دے لبالب شیشے تہذیب حاضر ہے میلا سے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ یہ اللہ. مو قرآن و سنت دے طرف تا ذہن متوجہ کرے گا کہ لا و الا دواړه ضروری دي. یوازې په لام کار نه کیږي او یوازې په الام نه کیږي. نو چې ته د دې قرآن او د سنت نه د بل چاته وک کېښودو هغه د خپل دماغ او مازغه په لاس کې ورکړې عزت یې جوړوه چې څنګه یې رانه جوړی، نو هغه به درته په مغرب کې درته وایي تش لا وایه او په مشرق کې به درته وایي چې تش الا وایه. نو بهرحال دلته خو ضروري خبره دا ده چې لا او الا دواړه دي. د الله په نوم شروع کوم او د غیر الله په نوم شروع نه کوم. ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور. د یو رب بندگی بکوم که د زر خدایانو بندگی بکوم چې کله دار چا خپل اختیار. ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. لات او عزا میں ټول پرېښودي دي او خيار سړی هم داسې کوي. ولا عزى ادین ولا ابنتيها ولا صنما بني عمرو ازور. نه د عزا بندگی کوم او نه د بنو عمرو د بوتانو بندگی کوم. ولا هبلا ادین وكان ربا لنا فی الدهر اذ حلم یسیرو. هبل ته په یو زمانه کې خلکو رب وی خو چې عقل کمو، چې عقل کمو نو ځکه یې ورته رب وی. اوس ته څوک رب پکار ده چې ونه وایي. نو لا او الا دواړه. دینه بعد دې خبره باندې ځان پوي کا چې بسم الله با خود زده کړه. اسم په دې کې دا حمزه لویدلې پریوتې. د قرآن مجید د کتابت هم ځان له اصول دي او هغه داسې دي چې هغه د سماع سره تعلق ساتي. قراءات او کتابت د قرآن مجید بعض ځایونو کې حذف راوستی دی، بعض ځایونو کې ابدال راوستی دی، بعض ځایونو کې تکرار راوستی دی. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ګوره بأيدن کې دغلته چې دا حمزې نه پس دا یا لیکي نو دې له کورونه دوه جوړوي. بس دا د قرآن مجید ځان له یو انداز. بعض ځایونو کې حمزه زایده لیکي، حمزه زایده لیکي لا الی الله تحشرون. حمزه به لیکي وی به نه. بعض ځایونو کې الف به په صورت د واو کې لیکي لکه صلات او زکات. عام طور باندې چې په عربی کې صلات او زکات لیکي نو په الف یې لیکا، خو چې قرآن کې صلات او زکات راځي نو هغه په واو لیکل کېږي. دا قرآن ځان له اسلوب دی. قرآن په دې کې د هېڅ قاعدو او د قانون ستا د قاعدو پابند. قرآن د انساني قاعدې پابند نه دی، انسانان د قرآني قاعدو پابند دي. دا قرآن تا ته وخت په وخت باندې په یو لمحه کې دا په دماغو کې ورچي چې قرآن باندې به پابندیان نه لګي. قرآن دې د دې دپاره چې ته به دې ته سر چټې، ته به ځان د دې په رنګ کې رنګ کې. دا کوشش کوي چې قرآن په خپل رنګ کې رنګ کې، نو دا ته غلط کار. ته بیا قرآن په ځای بل کتاب ګوره. د اردو پښتو ډېر ښه کتابونه دي. رشد البیان کشت البیان ډېر شی لیکلی شوي. درة المسبخین او درة الناسخین اګوره. ته د قرآن نه بیا لار نشي اخیستی. قرآن نه لار الی نو اله به تیالی چې د قرآن په رنګ کې ځان رنګ کې. نو کله کله موږ خپه شو چې هلکه دا خلک ولې د قرآن نه لار نه الي. خو دا خو د هغې سپېرهتوب دی، نو په دې سره خفه کېدل پکار دي. دا سپېره دي نو څه کوې ورسره. انما يريد الله ان يعذبهم ببعض ذنوبهم. څه غلطیانې به یې کړي الله تعالی ورله دا سزا ورکوي چې دی یې پرې بنده کړه. د قرآن د اسلام یو طریقه د الله تعالی عادت یو دان دی. هغه هلته وروسته سورت فتح کې به راشي چې څه خلک به داسې
چې هغه به تاسو ته وایي چې اذن قلبتم الی مغانم لتاخذوها وذرونا نتبعكم. موږ د سره روان یو صلح حدیبیه کې مکې له نتلو او دی خو بیا د خیبر فتح لوي موږ ضرونا نتبعكم قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل او يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وای چې هغه سخت لره نتلې نو د دې راتب هغه کې به هم یو ځل چې تا د خبره د انکار وکړو نو د هغې سزا دا شو. لکه په یو حدیث کې دا راغلی دی چې د یو نیکۍ د قبلېدو یوه نښه دی چې د هغې نیکۍ نه بعد الله تعالی چاله د بلې نیکۍ توفیق ورکړي، او د یو ګناه اثر کله دا وي چې بیا د هغې ګناه نه بعد سړی د نیکۍ نه محرومه شي او بل ګناه وکړي. نو دا یو خبره ده. ممکنه ده چې کم خلک د قرآن نه هدایت نه لري داسې څه ګناه یې کړې ده چې که ته ورته 20 ځله وایې هغه په غوږونو کې بوجۍ پرتې دي. نو ته پوه شه چې ښه وایي ستا نوم په کتابونو کې راغلی او ما ته پته ولګېده. ته چې د قرآن نه هدایت نه لري نو دا تا دومره لویه ګناه کړې چې په تا باندې اوس دا دروازې خدای بندې کړي، سپېره شوی، ازلي بدبخت یې اوس تا توبه هم نه قبلي. قرآن نه هدایت نه لري نو توبه به دې څنګه قبوله شي؟ نو بهر حال دا نو دا اسم کې دا حمزه بسم الله کې دا حمزه د اسم دا خو اصل کې حمزه وصلیه ده. اگر چې ګورې بعضې حضرات ورته قطعیه هم ویلې ده خو په دې بحثونو کې نور دومره ډېر نشم تللی، خو عام طور باندې علما وایي د اسم حمزه وصلیه ده. نو دا خو په لفظ کې غورځېږي، په کتابت کې خو نه غورځېږي. لکه اقرأ باسم ربک الذي خلق کې په کتابت کې نه ده لوېدلې، خو دې ځای کې په کتابت کې هم پرېوتې ده. بد دا د قرآن ځان له اسلوب دی. صرفیانو ولا وجه ویل ده بسم الله ډېر لوستې کېږي او اقرأ باسم ربک الذي خلق ډېر نه لوستې کېږي. نو هلته د کثرت د وجې نه پاتې شه، قلت استعمال د وجې نه پاتې ده او دلته د کثرت استعمال نه غورځېدلې ده. دا به هم یو وجه چا ویلي، خو اصل خبره دا نه ده. بد دا د قرآن خپل اسلوب ده. او دې باندې هم ته پوهیې چې اسم څه ته وایي. نو اسم چې دی دا د بصرینو د کوفینو په دې کې اختلاف ده. بصریین وایي چې اسم دا د سمون یا د سمون نه دی. که سما یسمو شي نو دا په اصل کې اسمونو سمون په خبره تاسو ورسېږي. سما یسمو علا یعلو نو دا په اصل کې سمونو او وش وزن افعن دی، افعن. او که دا د سمیه یسما نشي د علمه یعلمو نشي، سمیه یسما نو د دې اصل بیا سمون دی. هغه واو به بیا په یې باندې بدلې، سمیون به ترې جوړی، خو اصل کې هغه واو. نو دا په حقیقت کې دې ته وایي اسماء محذوفة الاعجاز. داسې اسماء چې د هغې نه د آخر لوېدلی، لکه یدون او دمون. یدون وایي په اصل کې یدون دی او دمون دمون دی. نو دې ته اسماء محذوفة الاعجاز وایي. دا اسم په خپله محذوفة الاعجاز کې شامل دی. خو دغه واو ته بیا لوېدلی دی او د هغې په بدل کې په ابتدا کې حمزه راوړی شوې وه، ځکه چې هغه خو د هغې بدل شو. نو دا اسم اوس موجوده وخت د دې وزن افعن دی، افعن، ځکه لام خو ترې پرېوتو که او حمزه خو وصلیه ده او د دې معنا علو ده. او د کوفیانو مسلک دا دی چې دا په اصل کې وسمن یا وسمن دی او دا حمزه چې دا وصلیه ده دا په بدل دا واو کې راغلی او وسمن علامې ته ویلې کېږي. نو دې کې د بصرینو مسلک راجح دی. ځکه راجح دی چې تصغیر او جمع وی شی رد کوي خپل اصل ته. نو که چرته دا اسمن په اصل کې وسمن وی نو د دې تصغیر به بیا سمیون نه وی بلکې د دې تصغیر به وسیمون وی. ځکه په تصغیر کې هغه اصل راښکاره کېږي.
نو چې تصغیر سمیون ده او جمع اسماء دا کنی بیا به جمع واسماء وي نو نه جمع واسماء ده او نه تصغیر وسیمون ده پته ولګی چې تصغیر سمیون ده او جمع اسماء ده نو دا پته ولګی چې دا په اصل کې معزوفه الاعجاز ده دا ناقص ده دا دغه نه ده دا مثال نه ده خبره باندې تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ یعنی معتل الفا نه ده معتل اللام ده معتل اللام د دینه بعد یو بل بحث راځي خو هغه لږونه خبره بیا ډیره زیاته جوړیږي مو بل طرف تمزي یو بحث دلته خلکو شروع کړی دی چې آیا اسم عین مسمى ده که غیر مسمى ده نو ټول نه غوره خبره خو تفسیر بیضاوی ده اوس خو ما سره بیضاوی نشته دی خو 3 کاله مخکې مال ولولې و نو پای کې دا بحث و چې دا بحث چې اسم عین مسمى ده او که غیر مسمى ده هغه دا بحث اسی بحث لفظی ده ځکه چې اسم څنګه عین مسمى شي مسمى مصداق ده او اسم تعبیر ده نو که د اسم نه مراد دغه الفاظ او دا چې په خلق تلفظ کوي نو دا بیا د مسمى سره څنګه عین شي په هغه مسمى څوک تلفظ کولی شي چشمي وردا ما په خوله ویلې خو دا زما په لاس کې چې دا چشمي دي زه تاسو په دې تلفظ وکړئ نو په دې تلفظ څه معنا دا وخورو په ژبه یې راولو نو دا په ژبه راځي په دې خو تلفظ نه کېږي د دې په هغه اسم تلفظ کېږي په هغه عنوان او په هغه تعبیر تلفظ کېږي او په هغه معبر عنه خو تلفظ نه کېږي که نه هلکه ور سیزل کوي ور سیزل کوي نو وایه ور 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 نو کوم دی چې سیزل کوي تودول هم نه کوي نو په پښتو کې خلک دې وایي چې خبره وکړي وایي ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي نو ګوړه خوږه ده که نه ده نو زه تاسو وایه ګوړه نو ګوړه ووایه نو خوږه شوه خوله خوږه شوه نو ګوړه څنګه خوږه ده حاجي چې خوږه وی خو ستا خوله به یې خوږه کړې وی که وایي نه نوم یې نه یادومه دا ګوړه هغه مصداق چې خولې له راوړې نو هغه خوږ دی او نوم خو نوم دی نو اسم به څنګه عین مسمى شي اسم خو غیر مسمى دی او که ته دا وایې چې دا اسم چې د څه شي د تعبیر دی نو په خارج کې هغه مسمى یو شی دی لکه چشمې او دا شی چشمې چې راوړې نو مصداق یې صحیح همدغه چې دا په خارج کې څه شی دی نو په خارج کې دا او چشمې د یو بل نه جدا شی دی نه دی یا زید د سړي نوم دی نو چې نه وي نو ته وایې زید راغی زید را روان دی زید په ګاډي کې کېناسته بټخېلې ته راورسېده خو چې راشي نو زید او هغه شی یو شانتي بیا پکې په ما کې فرق یې چې هلکه زید جدا شی دی او دغه جدا شی دی نو امام قاضي بیضاوي وایي دا تاسو څه په کم بحث کې نښتي البته دې کې یو بله وجه ده هغه لږه بیا د صفاتو مسلې ته خبره ځي او د معتزله او صفات عین او ذات او غیر او نو هغې ته بیا زه نه ورځم ځکه زما په دې کې رایه دا ده چې زه د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفاتو په باره کې هغه بحثونه نه کول غواړم ځکه دا د عالم الغیب مسلې دي دې کې زموږ عقل کار نه کوي چې څوک پکې لګیا دي بس زه د هغې نه سترګې پټوم دومره ما پې ځان پوه کړی چې دوی څه ویل غواړي داسې نه چې ځان مې پې نه دی پوه ځان مې پې پوه کړی دوی ویل څه غواړي خو دا خبره چې دا دوی څه ویل غواړي دومره جرأت نه دی دا هسې زایده کار کوي ته کم شی چې ستا د علم د رینج نه او د حدودو نه بهر دی پای کې ستا څه کار بس پرېږده الله تعالی ته نو دا خو د اسم بحث پاتې شو لفظ د الله نو دې کې هم زما دقه رایه ده چې لفظ د الله چې دی نو د دې خو په مختلفو لغاتو کې مختلف تلفظ دی لکه په عبرانۍ سوریانۍ ژبه کې د دې تلفظ ایل دی ایل موږ سره د دې تلفظ الله دی خو کومو خلکو چې دا ویلی دي چې لفظ د الله مشتق نه دی نو همدقه خبره درسته ده او سیبوی چې ویلی دي او اخفش چې ویلی دي او نورو خلکو چې ویلی دي چې دا مشتق دی نو د چا نه دی د لاهه یلوه نه دی د ولهه یلهو نه دی د الهه یالهو نه دی نو دا خبرې ما ته اپیل نه کوي ځکه چې لفظ د الله چې دی دا خو علم دی او دا خو د ذات د پاره نوم دی دا صفت نه دی که دا صفت شي نو بیا به بل یو موصوف ورله کتل غواړي لکه رحمان په باره کې هم خلک داسې وایي او زما هم دا رایې جوړه شوه
چې دا رحمان خو خیر دی چې د رحم نه مشتق دی، خو دلته دا دوه نومونه چې الله تعالی ذکر کړ، چې یو الرحمن ذکر کړ او بل الرحیم ذکر کړ، دی که نور مطلبونه دي، نور وجه دي پکې، خو یو وجه پکې داسې واضحه شوه چې دا الرحمن اگر چې په ظاهر تا تخکاری چې دا د رحم نه مشتق دی، خو دته مشتق مه وایه، که خامخا د مشتق لفظ غواړي نو ورپسې رستو رحیم شته. رحمان هم بالکل د الله په شانتي، د لفظ د الله په شانتي، دا علم دی، علم. نو که څوک دا وایي مشتق دی نو وایي د اوسه پورې مونږ هم وایي چې مشتق دی، خو دا ځل میرا یې بدله شوله، خو لفظ د الله چې دی نو دا مشتق نه دی، دا اسم برأسه دی او دا د ذات د الله د پاره علم دی الله. البته دا د تلفظ خلق صحیح نه کوي، الله وی الله، ها پکې نه وی، دا لام مفخمم نه وی، نو که الله شنو الله یسجدو، الله یسجدو خو بیا حرف دی انا ولا نه جوړ، نو الله ویل خو ډېر زیات ښه دي، اسم اعظم ورته خلق وی، اسم اعظم ټول نومونه د الله تعالی اسماء اعظم دي، لیکن د دې تلفظ درست پکار دی، الله اکبر، الله تبارک وتعالى، الله جل جلاله. چې داسې پسې وی نو زموږ په اردو پښتو په لهجو کې غټ مصیبت دی چې په آخر کې کومه حمزه راشي یا په آخر کې کومه ها راشي نو هغه مونږ لرې کوي، مونږ وایو نه، دا زموږ د دې لهجې کمزوري ده. لکه د عربی هغه اسما چې د هغې په آخر کې حمزه راغلی دی هغه مونږ توی کو لرې کو، او د هغې د وجې نه نومونه بدلېږي. لکه بل تا ته ما یو مثال ویلی او د حیا، نور مثالونه هم شته، قضا، فنا، غذا. غذا بغیر د حمزې نه د اوښانو متیازو ته وایي، او تاسو ټول عمر غذا خورئ، خو غذا خورئ که غذا وګوره خورو غذا او وایو ورته غذا، او غذا د اوښ متیازو ته وایي. بیا فنا، نو فنا لفظ راغلی دی خدای دې ور فنا کوي، وایي فنا شه، فنا او بقا. او فنا ګیدړ کور ته وایي، عنب الثعلب، دا تور کور نه په بازار کې نن سبا به راغلی، هغې ته په عربۍ ژبه کې څه وایي؟ فنا. او مونږ وایي فنا، نو فنا خو دې فنا ته وایي، خو بغیر د حمزې نه فنا ګیدړ کور ته وایي. دغه عنب الثعلب دا تور کور چې دی. قضا، نو قضا یې راله، مونږ قضا، قضا، خو دا حمزه مونږ نه وایو، حالانکې قضا سره د حمزې نه قضا ته وایي، او قضا بغیر د حمزې نه قاف او ضاد او الف، حمزې نه بغیر قضا. د وسکو په منځ کې چې دا زړی دی ته وایي، عجم الزبیب ته وایي. نو دا خو زموږ د اردو او د پښتو د لهجې غلطي ده چې مونږ آخر کې حمزه نه وایو، کله هغه هم په آخر کې نه وایو. نو الله وایو خو مونږ هغه ها پکې نه وایو، نو چې ها پکې ونه وی نو د دې په ځای چې د بل نوم ویلی وی نو ډېر ښه و. بیا ځکه تا خو دا نوم ران کړ، په خبره تاسو پوه شوئ. البته خدا وایو که د الله دپاره که نه وایو، نو ځینې خلکو په دې باندې هم پوزه تروه کړې ده چې الله ته به خدای نه وی، او دومره که پکې مخکې لاړ شي چې بالکل ګډې وډې پکې شروع کړي. نو دا دومره بېوقوفه دي، یو لکۍ نشته، صرف لکۍ. نو زه به ورته بې لکۍ ووایم، او که خامخا دی پې خفه کېږي نو بیا به ورته لکۍ والا وایم، خیر دی. چې دا خو د الفاظو ترجمه ده، دا اسما نه دي. لفظ د الله خو دا دې باندې باس لږ نه کوو، لږ مخکې بل طرف ته ځو. دا خبره یو منټ دا پاڼه بندو، یو بل خبره کوو. دا قرآن مجید کلام الله دی که نه دی؟ قرآن مجید څه دی؟ کلام الله. نو د الله په کلام کې الحمدلله رب العالمین لیکلی دی که دی پکې لیکلی دي چې ثنا صفت الله لره دي چې پالونکی د مخلوق دی؟ دا تا چې څه وویې ولې دا هلته لیکلي دي؟ دا د الله کلام دی. نو د دې معنا دا شوه چې بس بیا به قرآن په عربۍ کې وی او په پښتو کې به ترجمه نه کوي.
نو دا څومره علماو چې په پښتو کې، په اردو کې، په فارسی کې، په انګریزي کې، په بنګالۍ کې، په سندۍ کې، په بلوچي کې ترجمه کړي دي، نو دا ټول څه کړي دي؟ بیا نعوذ بالله دا دې ټول ګناه کړی ده کنه. ته چې دا زویم خدا د خدای پاک د الله د پاره نوم نه دی، دا د نوم معنا ده. خدا د مالک معنا ده. خدا معنا څه؟ مالک. او کدای دا لفظ نورم لږ سپړي نو خود معنا په خپله پیدا، لکه الحي القیوم. الحي القیوم په خپله باندې ژوندی همیشه، او په خپله د ټول دنیا د کارونو انتظام کوونکې. خود چا پیدا کړی نه دی، په خپله دی. نو ته په ایمان ووایه چې د الله نه بغیر بل داسې څوک شته چې چا پیدا کړی نه وي او په خپله وي؟ د الله نه بغیر بل څوک داسې شته چې مخلوق نه وي؟ نو دا معنا د خود شوه په خپله. یا خدا معنا مالک، خداوند نه جوړ دی، خداوند. او خداوند معنا مالک. خداوند، خداوند بحر و بر. خداوندا خدائی درد سر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، اور یہ بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. خداوندا بیا پښتو ته چې راغی نو د خداوند نه خاوند جوړ شو. د خداوند نه څه جوړ شو؟ خاوند. نو خاوند وی دا څه بې خاونده مال دی، بې خاونده، بې مالکه، بې خاوند. دارنګه د ښځې خاوند، یعنی د ښځې دپاره مالک. ګوره دا مالک لفظ، خاوند لفظ بعل په عربی ژبه کې خاوند تم وي او بعل مالک تم وي. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. او بعل څه ته وي؟ وهذا بعلی شیخا. نو بعل د ښځې خاوند تم وي، او بعل هغه بت تم ویلی کېده، ځکه د بعل معنا و مالک. نو د مالک معنا د خاوند، خداوند. نو د ښځې خاوند یا د مال خاوند. وای دا څه بې خاوند د مال خو نه دی، یعنی بې مالکه. نو دا د هغې الفاظو معنی دي. معنی مهربانه. ته چې وایې هلکه الله مهربانه دی که نه دی؟ حاجي تاسو کې څوک دی چې هداسې وایي چې الله مهربانه نه دی؟ نو ته چې ورته مهربانه وایې، پیدا کوونکی دی که نه دی الله؟ څوک دی چې هغه وایي چې الله پیدا کوونکی نه دی؟ نو ته خو پیدا کوونکی په قرآن کې و؟ هلکه قرآن کې پیدا کوونکی و که خالق و؟ نو تا پکې پیدا کوونکی ولې ووایو؟ نو ته به وایې چې یاره جي دا خو یې معنا ده. نو دغه حضرات دي او که قذرات دي او که ازرات دي، دو الفاظ ملته پوهېږې محمد باندې، قذرات او ازرات. نو دوی نه سره دا تپوس وکړي چې تا چېرته کې ستا د مشرانو چېرته د قرآن ترجمه نه ده لیکلې وی؟ راوړه ترجمه یې لیکلې ده. نو چې الحمد ووایو هلکه د الحمد خو د الله تعالی صفت دی، دا خو د الله تعالی کلام دی. قرآن د الله تعالی صفت دی که نه دی؟ کلام دی که نه دی؟ که یوازې رحماني صفت دی؟ دا ټول قرآن د الله تعالی صفت دی؟ وای آو. نو تا په پښتو کې په اردو کې دا ترجمه ولې کړې ده؟ ته چې وایې چې تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مہربان، بڑا مہربان نہایت رحم. نو بڑا مہربان په قرآن کې شته؟ نو تا ولې وایې چې بڑا مهربان؟ په قرآن کې خو رحمان دی، بڑا مهربان خو پکې نه دی. نو ته وایې دا جي ما ترجمه وکړه. ما دا خدا هم ترجمه ده که نه؟ نو تا له پې ولې قار درځي، پوزه دې پړسېږي او تندی دې برمکېږي؟ دا کجورې خبرې کوي او کمبلې خبرې کوي. د کجورو د کمبلو د خبرو نه خبرې. کجورې او کمبلې کله یو ژبه وایي او کله بله ژبه وایي. دا په موږ پسې دلته رالیږلي دي چې دلته دا مسلمانان داسې په غم اخته کړي. وایي خدای به ورته نه وی. کله کله دومره بېوقوفه دي خرایر. وایي خدای ډو منم نه، الله منم، خدای نه منم. نو پروردگار نه منې الله پاک. نو څنګه به دا خلک به د عوام به پې څنګه پوهې؟ ماشوم ته به سبق وایي چې الله رحمان دی، الله دی او رحمان. رحمان سمه بس چپ کافر کېږي. ګورئ خبرې مه کوه کافر به شي، قرآن ترجمه مه کوه کافر به شي. نو دا خو هغه پخوانی شی شو که نه چې د قرآن ترجمې په خلکو باندې کېدی شي چې مطلب دې دا یې خو لا وایي نه. کله کله سړی یو مطلب لرې رانیولی
خو منځ کې ورته لږه په ابتدا کې خبره ښکاره کوي نه، لر یو مطلب په ذهن کې هغې ته تله غواړي خو هغه خبره ښکاره کوي نه. نو کېدای شي ستان جوړ دا مطلب دی د قرآن نه ترجمې پرې خلکو بندې، ځکه قرآن خو د الله تعالی کلام دی که نه. څه فرق دی په دې کې چې د رحمان معنا یا د مالک معنا ما خدا وکړه او د الحمد معنا مې وکړه چې ټول تعریفونه د الله دپاره دي چې رحمان دی، پروردګار دی، او پالونکی دی، او مالک دی، او پیدا کوونکی دی. په دې کې آخر څه فرق دی؟ دې لپاره د کومو دلایلو ضرورت دی؟ ها دا ټیک ده چې ته وایې چې ترجمه ډېره ښه ده، که هغه لفظ ډېر ښه دی، ما لفظ ډېر ښه دی، پای کې ډېر ښه طریق قرآن چې کوم الفاظ ویل دا ډېر زیات ښه دي. الله وایا، رحمان وایا، مالک الملک وایا، رب العالمین وایا، دا د پروردگار د پیدا کوونکی د هغې په نسبت باندې دا ډېر زیات ښه دي د الفاظ، ځکه د الفاظ هم د الله تعالی دي او پر الفاظو کې یو خاص تاثیر می، د الفاظو یو خاص اثرات می، او د قرآن د الفاظو خو خود اثرات دي، پای کې یو خاص قسمه برکت دی، هغه په بله ژبه کې نشته. نو دا خو بل طرف ته یو بل لفظ هم خبره ده، په یو بل انګل باندې، په یو بل پهلو باندې هم که دې موضوع ته سوچ وکړي، هغه دا ده چې د دنیا کې مسلمانان یو داسې خوش قسمته قوم دی او اسلام یو داسې زبردست دین دی چې په دې کې د الله سره د تعلق د قایمولو الفاظ او د الله نمونه بې شمېره دي. تقریبا قاضی محمد سلمان پوری، محمد سلیمان سلمان پوری رحمه الله د 120 نه زیات لیکلي دي نمونه. یو حدیث کې 99 نمونه راغلي دي، د هغې بیا شرح کړې ده، شرح اسماء الحسنى. نو دا 99 نمونه چې په یو ځای کې راغله د الله تعالی، نو موږ ته دومره لوی مواقع دي چې د الله تعالی په هر نوم باندې او په هر حواله باندې موږ د الله تعالی سره تعلق قایمو، او بیا زموږ ضرورتونه چې څومره زیات دي دومره الله تعالی خپل نمونه ډېر کړي دي. زموږ رزق پکار دی نو الله رزاق دی، زموږ پیدایش پکار دی نو الله خالق دی، زموږ څه مملوکان پکار دي، څه شی په ملکیت کې پکار دی نو الله مالک دی، زمونږ د ګناهونو بخنه پکار ده نو الله غفور دی، زمونږ د الله د طرف نه څه مهرباني پکار ده نو الله رحمان دی، رحیم دی، زمونږ مصیبتونه د لرې کول ارمان دی نو الله من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. نو دا ولې زمونږ د کوم ضرورت خبره راځي د هغه ضرورت په حواله باندې د الله تعالی نوم موجود دی. خو د اسلام نه علاوه دا کوم خلک وایي مونږ الله پاک منو، هندوان وی رام، د رام نه علاوه ورسره څه دي؟ انګریزان وی ګاډ، د ګاډ نه علاوه ورسره څه دي؟ یو ګاډ دی ورسره، یو نوم دی، یو لفظ. خبره باندې پوه شوې؟ یهودیان وی ایل. نو دا چې دا د اسلام نه علاوه دا باقي ادیان دي، نو په دې کې د الله تعالی د نومونو دپاره هغه گنجایش نشته او د بنده د خپل رب سره د تعلق او د نیاز د ساتلو د پاره هغه تعلق نشته چې کوم تعلق دلته په اسلام کې تاته د هغې مواقع دي. نو دا نمونه را ډېر کړي دي. د ډېرولو معنی دا دی دا په هره ژبه کې د دې لفظ که ټول نه وي نو څه معنی خو به پکې منتقل شي او هغه ذهن به الله تعالی طرف ته متوجه شي، او دی وایي نه راځي پابندي ده دا به وی او دا به نه وی. نو دا د ده یو بېوقفتوب دی، دا بېوقفتوب دا په دې نه دی پوهېږي دا خو د دې معنا ده، دا خو دې معنا ده. مونږ معنا هلکه سوالات مونږ وایو، هلکه تاسو چې ماسپښین کړی او سهار چې م کړی هغه څه و؟ سهار هم څه کړی و؟ مونځ هم کړی او خدای پاک وایي اقیمو الصلات، نو تاسو خو مونځ کړی او سوالات خو هم نه و کړی. نو داسې خرایر دي دا، پوهېږې په خبره باندې؟ هلکه تاسو سهار کړی نو هغه مونځ وکړو سوالات و، یاره جي مونږ خو مونځ کړی و، دی عام د بازار د سړي نه تپوس وکړه دوکاندار نه سهار دې سوالات کړی؟ اب تو وایي چې یاره مونځ مې کړی دی نور ته خبر نه یم ستا دی چل ول نه حمارګل کاکا، پوهېږې په خبره؟ نو دا د دې خلکو یو عجیبه غونته کې ذهن دی او عجیبه غونته کې فکر دی، والله اعلم. تاسو چې سهار مونځ کوو نو هغې له م وضو کړی و که اودس هم وله کړی و؟ ها جي خلک وله څه کوي؟ وایي دا د اودسونو ځای دی، اودس یې وله.
نو دا خو وضو او الله تعالی وی چې وضو وکوي او حدیث وی چې وضو وکوي تاسو او داس کوو نو ګناهګار نه دا څنګه دا علم دی دې په دې باندې فردل علم ملاو دی نو یو دا خبره شو لفظ د الله په باره کې تا ته ما دا دومره مسله بیان کړه یو مسله بلم ذهن کې نه و چې زما دا رائے ده چې زه وایم چې لفظ د الله مشتق ممنه دا اسم برأسه دی بس دا په خپل ځای نوم دی او د دې د نور چا سره تعلق نشته لا یلوه کوي که الها یلهوی او که ولها یلهوی دا ځان له اسماء دي دا ځان له افعال دي ځان له دغه اشتقاقات د لفظ د الله سره دغه تعلق نشته خپل جب ځان له خبرې اجل توافق به خدا معنا نه دا لفظ د الله دغه نه مشتق دی او دغه یو دلیل دا دی چې لفظ د الله چې دی د دې نه تسنیه شته او نه جمع شته د لفظ د الله نه تسنیه شته او نه جمع شته نور اسماء چې راځي نو دغه یا افعال چې سره راځي دغه تسنیه او جمعي ګوره اله یو لفظ دی خو اله خو عام دی اله خو یوازې الله ته نه وایي لئن اتخذت الها غیري افرأيت من اتخذ الهه هواه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا اله ځکه اله معبود بر حق تم وي او بغیر حق تم وي هغه دروغجنم الهه دي کنه چې جمع ده نو جمع څوک دي حقيقي اله جمع کیږي دا جمع او تسنیه شته او قرآن کې جمع راغلی د اله الهه نو ځکه چې هغه الهه چې دي نو هغه اله بر حق او اله بغیر حق ته هم وي خو الله چونکې اله بر حق ته وي او اله بر حق یو دی وما من اله الا اله واحد الا الله الواحد القهار نو د الله د دې لفظ د پاره نه تسنیه شته او نه جمع شته په دې لفظ کې مولا تسنیه او جمع نشته حقیقت کې خود نشته ځکه چې بل خدای نشته خو د دې لفظ د پاره نه تسنیه شته او نه شته جمع شته نو دینه دا پته ولګی دا چې دا اله د الله دا لفظ دی دا مشتق نه دی بس زما دا اټل راي څوک د مشتق وي نو زه د به فتوا نه لګوم خو زما دا راي جوړه شوې ده چې د لفظ د الله د پاره دا اشتقاق ما وای دا در د لفظ یو قسم له بيدبین ده زما دا خیال دا تحلیل او تجزیه خلق پاغه شیز کې کوي چې کم د سړی پرې رینج کې او په حدودو کې دن نه او د په احاطه کولای شي یو شی سپړدل او دغه حقیقت معلومول او بل طرف ته یو لفظ داسې دی چې هغه په خپل باندې د الله نوم دی هغه د تمام انساني دستبرد نه بالاتر دی نو دا خو تا دستبرد وکړه دا خو ولته غوته وروړي کنه دا خو تا پکې کان چانټ او تحلیل او تجزیه شروع وکړه نو زه هم څنګه د الله تعالی ذات د انساني او د مخلوق د دستبرد نه بالا دی نو د الله دا لفظ هم پکار دی چې د انساني دستبرد او د دې سزون نسي دا رته بالای کله ما به خبر نه پوي نو دا خو شو لفظ د الله کی خبر بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن دا الرحمن لفظ دی دیکم دوا خبر یو خدا چې دا الرحمن فعلان وزن دی د مبالغه او مبالغه خو ښکاره خبره ده په اسم فاعل کې می او کله کله په صفت کې می نو خو عام طور باندې مبالغه په فاعل کې لك فعال لما يريد نو فعال مبالغه په فاعل کې ده او رحیم وزنم نه مبالغه لپاره راځي فعیل وزنم نه مبالغه لپاره راځي لیکن فعیل وزن د صفت مشبہ هم ده نو یو رای خدا دا مشهوره چې رحمان او رحیم دواړه د صفت مشبہ د مبالغه الفاظ دي صفت مشبہ نه د مبالغه رحمان او رحیم دواړه د مبالغه فعلان او فعیل
دواړه مبالغه، ډیر زیات مهربان او ډیر زیات مهربان. خو په دې توجیه کې زما رائے داره چې داسې چل سړی وکړي چې بنا د کلام په تاسیس باندې وکړي. وی بنا د کلام په تاسیس باندې اولاده د تاکید نه، نو چې تاسیس باندې بنا د کلام کې نو رحمان صيغه د مبالغه کا او رحیم صيغه د صفت مشبہ کا. رحیم صيغه د چا کا؟ صفت مشبہ. او د رحم نه مشتق رحم، او رحم څه ته ویل کیږي؟ نو په پښتو کې مونږ معنا د رحم زړه سواندی کو، او په عربی کې خلق معنا کوي رقة القلب. خو بیا دا اعتراض راځي چې لکه دا رقة القلب او دا رسواندی دا خو د مخلوق صفت دی. رقة القلب خو تاثیر نه دی، تأثر دی، فعل نه دی، انفعال دی. رقة القلب او د قلب یو معنا د مونږه کو، مونږه قلب کله هغه قلب انساني ته وایو چې یو ځل په مونږ باس کړو، او یا قلب هغه بظاهر مونږ هغه قلب هغه شکل صنوبري ته وایو د انسان پر خې سینه کې دی، پر ګس سینه کې. نو بیا دا دواړو کې یو معنا را پیدا کیږي د الله تعالی لپاره به دا څنګه وي. نو دې باندې مفسرینو دا خبره کړې ده او تفسیر بیزایو عالم کړی، نور خلقو هم کړی ده چې د الله تعالی صفات کله کله دا غیغه ابتدا مرادی او کله کله دا غیغه اثر مرادی، کله دا یو حصہ مرادی او کله دا بل حصہ مرادی. نو رقة القلب تقاضا او اثر څه دی؟ احسان. لکه پښتو کې جو تمو مهرباني وایي، مهرباني دا اصل کې دی مهربان. مهربان مهر، مهرن په عربی ژبه کې، په فارسی ژبه دا مهرن د فارسی ژبه لفظ دی. مهر مینې ته وایي، رحم ته وایي، زړه سواندۍ ته وایي، په چا راغوړېدو ته وایي. جور استاد بهز مهر پدر. نو دا لفظ اصل کې مهربانی نه دی، مهربانی دی، مهربان. او دا بان په فارسی ژبه کې د صاحب د پاره راځي. صاحب. شتربان، شتربان یعنی اوخواله. ساروان دا غنه په پښتو کې رانو ساروان ته جوړ شو. ساروان. دربان ورلره ک دربانا. نو دربان در دروازې ته وي، بان مالک ته، دروازې والا، مهربان، نرمه والا، رحم والا. نو د دې رحمه يرحمو دغه معنا. نو د الله تعالی په باب کې چې معنا کې نو مطلب ته نه احسان کوا، احسان، مهر. نو مهربان، الله مهربان دی. نو د رحمان معنا بکې د مبالغه معنا، ډیر زیات مهربان. او د رحیم معنا همیشه مهربان. ځکه چې فعیل صفت لپاره دی او صفت کې دوامي، صفت مشبہ کې دوامي کوي. او دلته ښکاره خبره ده چې دا ترتیب هم داسې مزیدار ښکاري چې په دې اولنۍ په دې دنیا کې د الله تعالی د مهربانۍ د دوام په نسبت باندې دا کثرت ډیر زیات واضح دی، دا کثرت ډیر زیات ښکاره دی. ځکه چې په مسلمان باندې مهرباني کوي او په کافر هم کوي. اے کریمی که از خزانه خیش گبر ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنا نظر داری. بعد الله تعالی او دسترخوان غوړېدلی دی پر ټولو کائناتو، هر څوک تی خوري. نو دا رحمان د دې تعلق د دنیا. او رحیم دې کې دوام معنا ده. نو دې دنیا پسې دویم نمبر یو بل وخت را روان دی آخرت، هغې کې چې کومه مهرباني نه به همیشه بیا. نو د دنیا دا ډیره ده خو همیشه نه ده، او د آخرت هغه به همیشه وي او ډیره به وي. ځکه چې رحیم صفت هم دی او مبالغه هم ده. په نکتو خو پوهېږئ که رحیم صفت مشبہ هم شو او مبالغه هم شو پکې. نو د آخرت هغه څه شو؟
دائم هم شو او ډیر هم شو او هغه به صرف د مؤمنانو د پاره وکانه بالمؤمنین رحیما او بالمؤمنین رؤوف الرحیم ته پیغمبر یادی خو وکانه بالمؤمنین رحیما الله یاد الله په مؤمنانو باندې رحیم دی او رحمان خو په دنیا کې هم دی او په آخرت یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما نو دای مطلب شو صفات د الله تعالی باندې بس خبره بیا رستو راشي اگر چې دیږي که خو موقع برابر دا خو ما پدې کې قصدن ز تیر شوم چې پدې باندې مزان پوي کې د الله تعالی چې کوم صفات دي نو دا د مخلوق صفات باندې مقیاس کوي ته خو خبره ولټکه کم خلق چې د الله تعالی صفات په مخلوق باندې قیاس کوي نو د دې معنا دا چې د مخلوق صفات مقیس علیه شو او د الله تعالی صفات شو مقیس شو نو دومره نه پوهیږي چې کوم شی فرع او هغه اصل وګرځاو چې کوم اصل واده فرع وګرځاوله